213 آیاتونه شوي دي. دویمه سپاره کې لس رکوع چې پوره کېږي د هغې نه یو څو آیاتونه مخکې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ام حسبتم آیا تاسو ګمان کوئ ان تدخلوا الجنة دا چې تاسو به جنت ته داخل شئ ولما یأتکم او لا تر اوسه پورې نه دي راغلي تاسو ته مثل الذین حالت د هغه کسانو خلو چې تیر شوي دي من قبلکم ستاسو نړوان دي مستهم البأساء ورسېدې هغوی ته سختۍ والضراء او تکلیفونه وزلزلوا او اجړقول شو حتی یقول الرسول تر دې پورې چې اوې رسول والذین آمنوا معه او هغه کسانو چې ایمان یې راوړی د هغه سره متى نصر الله کله به امداد د الله الا خبردار ان نصر الله قریب بشکا امداد د الله نږدې دی یسألونک تپوس کوي دوی ستانا ماذا ينفقون چې دوی څه خرج کړي قلت وایا ما انفقتم هغه چې تاسو خرج کوئ من خیر سلیکی څه خیر فللوالدین نو د پاره د پلار مور والاقربین او نږدې رشتہ دارو والیتاما او یتیمانو والمساکین او مسکینانو وابن السبیل او مسافرو وما تفعلوا من خیر او هغه چې کوي تاسو سنیکی فإن الله به علیم نو بشک الله باغی پوی دی کتب علیکم القتال فرض کړی شوی دی تاسو باندې جهاد کول وهو کرہ لکم او حال دا چې هغه ناخوښه دی تاسو ته وعسى ان تکرهوا شیئا او شاید چې تاسو ناخوښه وګڼئ یو څیز لرا وهو خیر لکم او هغه غوره وي ستاسو دپاره وعسى ان تحبوا شیئا او شاید چې تاسو خوښ وګڼئ یو څیز لرا وهو شر لکم او هغه بد وي تاسو لرا والله يعلم او الله پوهیږي وانتم لا تعلمون او تاسو نه پوهیږئ روان دي آیاتونو کوي د بنی اسرائیل خصوصا او د نور امتونو خپلو انبیاء سره سختی کول ذکر شو مهاجرین خو اسم بے وسو او جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره هجرت کړو او هغوی باندې تکلیفونه د هجرت راغلیو هغې سره سره انصارو چې هغوی لا څه غټ تکلیف نو لیدلې نو چونکې صحابه د تربیت د مراحلو نه تېرېدل نو هغوی ته په هر حال کې د صبر تلقین دی او دا د قرآن باره کې یو قاعده ده چې د دې نزول خاص دی خو حکم عام دی هر چا ته شامل لہذا که د دین دپاره هر قسم سختی راشي تکلیف راشي شدت راشي انسان به هغه صبر سره برداشت کوي ځکه قیامت تک نږدې چې د جعلي فتنې خورې شي داسې حالات به هم راشي چې انسان لره به خپل ایمان بچ کولو مشکل شي حدیث کې دی یصبح الرجل مؤمنا ويمسي کافرا سار به سړی مؤمن وي ماښام به کافر وي داسې فتنې به خورې شي ړندې بهترین انسان به هغه چې یو څو چیلې ځان سره والي او د لرې سر غر سر ته لاړ شي او د ایمان په حالت کې ورله مرګ راشي نو دې سره د امت تربیت مقصود دی او داسې قسم حالاتو کې د الله جل جلاله نه مدد غوښتل او د هغې انتظار کول د دې تعلیم دی ام حسبتم آیا تاسو ګمان کوئ ان تدخلوا الجنة دا چې تاسو په جنت ته داخل شئ ولما یأتکم او لا تر اوسه پورې نه دي راغلي تاسو ته مثل الذین حالت د هغه کسانو خلو چې تیر شوي دي من قبلکم ستاسو نړوان دي مخکینی امتونو کې چې کوم مؤمنان تیر شوي دي د هغې حالت باندې سوچ او فکر وکړئ
جنت داسې په اسانه نشي ملاوي چې انسان ته ډېر په اسانه باندې بس سړی بلا ورغلی نه چې جنت ته به داخل کی. جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي من خاف ادلج، کم سړی چې یره کوي هغه د وخت سفر شروع کوي چې د غل غدو نه بچ شم، او څوک چې د وخت سفر شروع کی هغه منزل ته ورسی. بیا نبی علیہ السلام فرمایل الا ان سلعة الله غالیه، د الله سودا ګرانه ده، ارزان نه ده، د الله سودا ګرانه ده. او بیا فرمایي د الله سودا جنت ته، دا جنت حاصلول ګران کار د دې بلار کې به قسمه قسم پریشانه مشکلات راځي. الله فرمایي ولما یاتکم او لا تربص پور ندر غلتا ستا مثل الذین حالت دهغچا خلو من قبلکم جستاسو نړوان دي تیر شوی دي مستهم البأساء ورسید هغوی ته سخته، بأساء مراد مالی سخته دي، مالی سخته ور رسیدې لغتن دغه مبتلا شو د مال کمی شو. والضراء او تکلیفونه مراد بدنی بیماری دي، بیماری وته لګې دي. وزلزلوا او اجلقول شو، اردو کې وایي هلائے گئے، خو اجلقول شو، قسمه قسم مصائب او پریشانې پر راغلي. حتی یقول الرسول تر دې پورې چې وی رسول والذین آمنوا معه او هغه کسانو چې ایمان راوړیو د هغه سره متى نصر الله کله وی امداد د الله. د صبر اخیری حد ته ورسېدل چې د انساني او بشري تقاضې مطابق مخکې د صبر برداشت پکې مزید نو دومره سختۍ پیراله نو د بے صبرې د وجې نه اونوي چې ګینه د الله امداد بکل راځي، نه د ډېر تمنا او خواهش د وجې نه چې اوس یې خود راتلو وخت چې اوس خود الله امداد راشي. نو متى نصر الله کله به د الله امداد. الا ان نصر الله قریب، خبردار وره بیشک امداد د الله نږدې دی. یسالونک تپوس کوي دویستانا ماذا ينفقون چې څه خرج کړي. انصارو کې یو صحابي حضرت عمرو ابن جموح رضی الله تعالی عنہ احد جنگ کې شهید شوی دی. هغه نبی علیہ السلام نه تپوس کو چې یاره موږ څه خرج د مال کومه حصہ خرج کو او چا باندې خرج کو، د خرج مقدار سره او بچا باندې دی. دا یاد ساتل پکار دی چې دلته خرج نه زکات مراد نه دی بلکې نفلی خرج مراد دی. دیو جن په جواب کې دا اون ویلی شو چې تاسو دومره خرج کړئ، نه دار چا خپل خوغه د چا څومره وسوي، ها مصارف ذکر شو چې بچا به خرج کوي. قلت وایا ما انفقتم هغه چې تاسو خرج کوي من خیرن سمالم تاسو د خوخي وی هغه خرج کوي دا غي د پاره زین دي. فلل والدین نو د پاره د مور او پلار، که مور او پلار مسکینانی د ټولو نه اول ضرورت هغه دی او حقم د هغه دی. والاقربین او نږدې رشتہ دارو کې چې انسان صدقه کوي دا غي دو ثواب دي، یو د صدقې ثواب یو د صله رحمه ثواب. والیتاما او یتیمان ہوتا، والمساکین او مسکینان ہوتا، وابن السبیل او مسافر ہوتا. وما تفعلوا من خیر او هغجتا سکوے سنیکی فإن الله به علیم، نو بیشک الله پاغه پوهه دی. تاسو چې هر قسم صدقه کوي یا سم نیکی کوي الله به پوهه دی چې هغه د نام او نمود د پاره دی، دنیاوی اغراض د پاره دی او کو صرف د الله د پاره دی. کو صرف د الله د پاره کډیر لګم وینو ډیر زیات دی. کتب علیکم القتال، فرض کړی شوی دی تاسو باندې jihad کول. jihad د فرضیت چې کوم آیتونه دین اړوان دي نازل شوی خصوصا سوره محمد وغیرہ هغه کې د jihad فرضیت ذکر وو. ودلتا مسلمانانو له خاص کر انصار ول تعلیم ورګی چې jihad د خپل خوښی نه دا فرض. jihad یو اقدامی وی یو دفاعی وی. اقدامی jihad دی ته وی چې دشمن ملک کافر ملک باندې حمله وکړي شي، دا اقدامی jihad دی چې مسلمانانو سه حصے ادا کړي ټول غاڼه خلاص دا فرض کفایه دی. او یو دفاعی jihad دی چې په مسلمان ملک باندې کافر حمله وکړي دغه وخت کې jihad فرض عین شي دغه ملک په خلکو باندې کاغوی دفاع عاجز شي، نو خوا کې ملک تر دې په ټول عالم اسلام باندې به فرض شي
نو جهاد چې کوم دی دا فرض حکم دی ځکه د لپاره د کتب لفظ استعمال شو او دین روان دي د روزو بارکم کتب علیکم الصیام تاسو باندې روزي فرض کړی شوی دی څنګه چې روزي فرض دي داسې جهاد هم فرض دی کتب علیکم القتال فرض کړی شوی دی پتا سو جهاد کول او هو کرہ لکم او حال دا چې هغه ناخوخه دي تاسو ته ناخوخه دا مطلب چې هغه کې د کور نه وتل دي مشقت ته جان او مال ورکول دي او ظاهره د دا مشقت والا کار دی او نفس هغه لره نه مني دا نه چې صحابه نه کو نه نفس د هغه نه ځان بچکول غواړي وعسى ان تحبوا تكرهوا او شاید چې تاسو ناخوخه وګڼئ شیئا یو څیز لره وهو خیر لکم او هغه غوره وي ستاسو دپاره تاسو به یو څیز ناخوښه ګڼئ او به تاسو لره غوره جهاد به تاسو ته ګران ښکاري خو هغې سره د اسلام شان او شوکت دی د اسلام دبدبه ده تاسو ته مالی غنیمت حاصل شي دشمن مرعوب شي وعسى ان تحبوا شیئا او کیدی شي شاید چې تاسو خوښ وګڼئ یو څیز لره د جهاد نه ناستا او نتلل کیدی شي تاسو دا خوښ وګڼئ وهو شر لكم او هغه ناخوښه یو بده وي ستاسو دپاره ځکه تاسو به د دشمن د رعب د لاندې بیا وخت تېروئ او د بل محکومانه ژوند به تېروئ او دا پکار دا ده چې اسلام غالب وي کفر مغلوب وي والله یعلم اوس دا چې الله احکام فرض کوي نو په دې خبره ځان پوهول پکار دی چې په داسې قسم خبرو کې الله پوهېږي وانتم لا تعلمون او تاسو نه پوهېږئ صدق الله